فرمایل چې زما صحابه تاسو چې کوم سترګو باندې ګورئ نو د سترګو حق ادا کوئ د دې سترګو تاسو حق ادا کوئ نو صحابه عرض وکړو د الله رسول د سترګو حق څه دی د سترګو څه حق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د سترګو حق دا دی چې قرآن ته به ګورئ د سترګو حق دا دی چې قرآن ته به ګورئ څوک هم چې قرآن ته وګوري تلاوت د هغې وکړي درس او تدریس وکړي لکه دې انسان د سترګو حق ادا کو او ورسره تفکر کول الله تعالی په دې مخلوقاتو کې تفکر کول او ورسره په دې عجایباتو کې تکبر کول سوچ کول فکر کول او د هغې نه یو نتیجه راایستل او نتیجه دا چې الله د هر څه ته به فایدې نه دي کړي موږ ستا تسبیح کوو موږ هم د جهنم د اور نه وساتئ لهذا کوم سترګې چې الله تعالی درکړي دي نو په دې سترګو باندې قرآن ته ګورئ په دې باندې یو د نیکۍ کار ته ګورئ یو ښه کار په دې باندې کوئ هغه کار په دې مه کوئ چې قیامت کې ستاسو نه الله تعالی بېرته تپوس کوي یا تاسو خپل نظر